ولا يعلى علیه. داسې اسلام نه چې د هغې د پاسه نور خلقي، هغه اسلام چې د اسلام د نورو د پاسه وي. هسې تاسو به د بونیر کې وګورئ دا روژې میاشت تېره شوه، نو په دا روژه زموږ ځکه ښه چې اسلام غالب و، نو چېرته هوټل هم کولاو نه وې او د ورځې خلقو خوراک هم نه کو، نو مزه یې کوله. نو چې اوس ته په یورپ کې چې شي نو هلته کې ټول خلق چې دی خوراک کوي، نو خو غالب نه دی. روژې خو ته نه ولید، خو غالب خو نه دی که نه. نو چې کله غالب نه وي ته به کوشش کوي چې دا غالب کې که نه. نو چې غالب نه ځکه اسلام څه له راغلی، غلبې له راغلی. نو ستا سره د کفر جنگ په دې دی چې بس ټیک ده که ته روژې نیسې جو نیسه، خو ته سې روزې لګی جو لګوه، که ته چیلې کوې جو چیلې کوه، که ته ختم کوې جو موږ به دله د شپې تر دغه دروړو، کجورې به موږ دروړو او موږ به پکې یو دیګ وریجې هم پخې کړو. خو دا ده چې مشري به نه غواړې او اقتدار کې به اقتدار به قبضه نه کوې، ځکه په دې باندې دا موږ صرف د ټرمپ دپاره دی، دا د کاټر دپاره دی، دا د نتنیاهو دپاره دی. او ته خپلې چیلې لګوه که نه. نو ځکه یې ورته وویې چې اخرجت تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر، تاسو به خلقو ته حکم کوئ او حکم به الو کوئ چې ستا سره اقتدار راشي او د اقتدار دپاره به کوشش کوئ. ځکه چې وی هغه که نه اقبال ډېر هوښیار نو هغه به دا ډېرې خوږې خبرې کولې. نو هغه وی دا دغه چې دی که نه یو بندگی ده یو عاشقی ده. نو عاشقی دیگر او رسوم بندگی دیگر. خدای پاک یو طرف ته عاشقی ده یو طرف ته بندگی ده. نو هغه ته وایي چې که نه از نوری سجده می خواهی، نور والا چې کومې فرشتې دي ای ته خو ته وایي چې صرف مونځ اودس کوئ، ان هغه نو فرشتې څه کوي؟ وی یو په قیام ولاړئ، نو یو ګروپ رکوع ولاړي، وایي تا چاته ولیدل چې فرشته خوږ شوې ده؟ اچھا چاته فرشته لیدله چې فرشته مړه ده یا فرشته چا وجلې ده؟ وی میں نے کسی بھی فرشتے کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، زخا کی بیش ازان خواخی. دا د خاورې نه چې د پیدا کړی دی دته خو ته څه وایې چې ته به څه کوې د الله په لار کې به جهاد کې څه ورته وایې؟ ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم جنه. نه خو ته اغوستې دي د دې نه دا کار غواړې. نو هغه مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر. ذی نوری سجده می خواهی، ذی خاکی بیش ازان خواهی، شهادت بر وجود خود ذی خون دوستان خواهی. دا ستا دوستان دي دا مؤمنان. دې ته وایي چې وینه توی کوي. دا په کوم دا کې چې وینه تویېږي نه په فلسطین کې، دا د الله دوستان دي او الله وایي چې وینه به تویوئ. وی څنګه؟ وی نن سبا ګوره د 10 امتحانونه دي، نو خلق یو سړی وایي چې پرچه ګرانه وه، نو خو سټوډنټ ته چې وایي چې پرچه ګرانه ده، کیدای چې ټیک وایي کیدای چې غلط وایي. جو بل سټوډنټ ومي چې پرچه اسانه وه، جو موږ وایي چې دی به ټیک وایي یو پرچه ده. وایي چې کله استادان هم وایي چې پرچه خو څه کال ډېره ګرانه وه، جو کیدای چې ګرانه خو دا پرچه چې چا رخ کړي، پرچه چې چا رخ کړي او هغه وایي چېرې دا پرچه خو ډېره زیاته ګرانه وه، دا ورېښه ګرانه وي که نه. چې کله ټیچر وایي چې دا پرچه ډېره زیاته ګرانه دا به ګرانه وي که نه. نو سه الله تعالی چې کومې پرچې ته ګرانه ویلي دا ګرانه پرچې راوسې نه څه وایي؟ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. کله چې دا فوجونه په تاسو باندې د برې او د ښکتې رالل، دا الله وایي. دا د چا دپاره دا جنګ احزاب دی او د الله دپاره جنګېږي. تقریبا یو میاشت په خندق کې ناست دي او هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله سخسوره او کودال چلی او هلته ساړم دي او هلته لوږم ده او یو سړی که فریاد کوي چې زما په دې خېټه باندې یو ګیټۍ ما تړلې ده، نو حضرت وایي ما خو 2 تړلې دي او یرم ده او د هغې د پاسه ورته الله وایي په خپله وایي پرچه څومره ګرانه. ګوره چا چې جوړه کړې ده پرچه هغه وایي اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار. سترګې چې کړېږي وخیږي سړی چې باندې دا یارې دا خوف دا حالت راشي هسې پې سړی پوهېږي. مونږ چې ته چې به دا پته ولګئ چې ډګر په کلي کې مونږ اوسو او وایي چې ګوکن ته رالل څه دی خیال زمونږ څه حال و؟ نو هغې بګړې والا ما ته وی په خدای یقین وکړه چې وي داسې داسې دی. دا اوس دا کم جنګ چې په دغه کې روان دی نو یو دغه فوجي و نو په پنجاب کې میلاو شو، نو هغې بل دغه ته یې خبره کوله. نو ډاکټر صاحب سافټ و ډېر خوږ الفاظ یو. هغه ما ته وی آپ کو پتہ ہے یہ آرمی میں ہے ابھی اس کے وزیرستان کو ٹرانسفر ہو گیا. تو اس وزیرستان کے وی آپ کو پتہ نہیں ہے، اس نے بتایا نا کہ جنگ اتنا ہاربل جنگ ہے نا، اتنا جنگ اتنا خطرناک ہے نا. دا فوجی ہوتا ہوئی
आप सोच भी नहीं सकते. بس آگ ہے. تاسو اورئ چې دوره تې ووجلله دغه کړل او د ټولو نه د غم خبره چې مسلمان وجني. د دې نه بله سخته یي نو اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وبلغت القلوب الحناجر. هلکه وایي دا زړه مې خولې له راغی. نو بیا ورته څه وایي وتظنون بالله الظنون. تاسو د الله نه ګیلمن شو چې خدای را د فلسطین نه فتح به کله کوي. دا کم وخت کم وخت شو خلق وایي که نه مړه وایي امداد کم دی. وتظنون بالله الظنون. ناغه څه دی وهنالک ابتلي المؤمنون. نو بیا پرچې جوړونکي والا اخري ټکی څه وایي وزلزلوا زلزالا شدیدا. دومره سخته پرچه مې جوړه کړې وه چې دی خو مې وجړه کول په جړه کولو سره. دا قرآن تا ته وایي. نو دا قرآن چې ته واورې وایي چې دا تا ته خو دا خبره یې کړې نه د دې ځای نه دي هم نه پرېږدي. تا ته وایي چې قرآن تا ته فارموله ښیي ظلم به نه کوې چې ستا د لاسه چا سره ظلم ونه شي. قرآن ظلم سے روکتا ہے لیکن ظلم برداشت کرنے کی ہدایت نہیں کرتا. ظلم کے خلاف جہاد کی تلقین کرتا ہے. ته څه وایې چې ظالم زورور دی لکه نن د اسرائیل نه زیات زورور څوک دی؟ د ټرمپ نه زیات زورور څوک دی؟ خو فلسطینی ورته ولاړ دی. دا تقریبا 18 میاشتې وشوې که څو که نه دومره میاشتې وشوې. 6 ورځې هغې ته 6 وار وایي. بل مشتاق صاحب د خولې نه دا ټکی وختو چې په عربو کې دې ته دا 6 ورځې جنګ کړی و ټولو عربو په شریکه اسرائیل ته نو ټینګ شوي. دې ورته تر اوسه پورې ټینګ دی. تر اوسه هغې ته خپل یرغمالیان وصول نه کړل. نو دې ته وایي چې تا ته په داسې کې هنالک ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. ځکه چې الله تعالی وایي چې زه زورور یم په ما څوک زورور نشته. نو ظالم ته به ته ټینګېږې کلکېږې به که نن یې که سبا دا ځان له خبره زه کله تعالی دغه در کوم ګټه در کوم فتح در کوم. دا زما نظام دی. خو هغه پرچه د هغه دومره سخته ده. او بیا وایي الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. چې خلق ورته وایي چې خلق د جمع شوی دی ویرېږئ. نو د 57 اسلامي ممالکو د ټولو فوجونو په شان به ټول ویرېږئ. فخشوهم. لیکن دی څه کوي؟ دی وی فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله. وی موږ له خدای پوره دی. نو دا قرآن چې ته بیا ګورې نو دل طرف ته بیا تا ته دا پیکچر پیش کوي چېرې ته چې کوې دا امام استاد چې کومه خبره کوي دا چې موږ په ولاړ یو او دا آیاتونه وایي چې موږ وایو چېرې زما خو توبه ده زه خو نشم کولی حماس ته کوم دغه په سخته وه پې چې دا چلې کوه او برداشت کړي به وو که نه. نو خبر نه یم خو قرآن داسې وایي. نو وی دا قرآن به چې دلته کې چې ته دغه شوې تا وی چې په ما یې راپورټ وکړو نو بیا ته بیا لاړې چېرې زه بل جومات ته مانځله ځم. دا مولوي صاحب خو دغه چې بل ته لاړې جو هغه ته ډاکټر صاحب وی چې ستا ټوله زندګي به په ریکټس کې تېره شوې وه او دومره پیسې شوې دومره مریضان شوه دومره د لیبارټرۍ مدني شوه او دومره مې د میډیکل ریپ سره خبره کړې ده او دومره مې سیمپلې خرڅې کړې دا وې نو هلته هغه مولوي صاحب هغه خو ستا نه خبر چې دا راغی جو الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. وی تاسو خو وایئ چې دا به ډېرېږي څنګه؟ اول د ډاکټر صاحب دا خیال و چې یو موټر سایکلګی راته میلاو شي دا مې پوره دی. نو بیا وی چې نه دا خو په دې یوازې کار نه کېږي. نو تو نو څه چلو شو جو دوه وجو یو ته وفات شو حتی زرتم المقابر. کله چې ته الهاکم التکاثر وایې او ډاکټر صاحب مرګ ته وګورې او بیا هغې قبر ته لاړ شې بیا هغې قبر ننداره ورته وکړې حتی زرتم المقابر. هلکه وایي دا خو ما ته وایي کله سوف تعلمون. په خبره خو ته پوهېږې نه خو زره ده چې پوه به شې پې یو پیره به پې پوه شوې کله سوف تعلمون نو ته به ثم کله سوف تعلمون. نو هغه خبره یې په لوړ په دغه څه ورته وایي په ډانګ به کېږي او په ډانګ بالو کېږي چې دغه ځای ته لاړ شي د سترګې دې کولاو شي د مرګ نه پس چې دا زه په څه اخته ومه او دا څه چلو شو. خو د ټول نه بیا آخري خبره ورته خطرناک دی ثم لتسألن عن النعیم. نو چې دا اے سی والا ګاډی دی دې تپوس به درنه کوي چې دا اے سی دی هن کړی او روان وي پکې دا پکې چې په خپله چلېدو وی ګوره تا وی چې ما ته کوټګۍ میلاو شوې او اوس تا خپل کور د شدت دا جنت نه و ستاسو خیال دی شدت په جنت کې به اے سی و؟ سوال نه پیدا کېږي. پکې به پکې هم نه و نو ستا پکې اے سی دی او اټومیټک دی یو پی ایس ته لګولی که بجلي لاړه شي اوس د سولر ډېر شی ولګول نو بجلي د باندې ځي نه. نو د دې دا مطلب شو چې تا سره خو د نعمتونو باران دی. نو که هغه د جوارو ډوډۍ هغه ساګ دی نو ته یې په ټیبل باندې کېده او ګډ غوښه راوړه نو هر سړی به چې دې ساګو نه لږ راکړه
پای کې خدای دوره خوند یخی په چکنۍ کې خوند یخی په پکوړه کې چې په دغه کې کم خوند یخی و په دې روژه ماتي کې نو هر سړي یې پکوړې خوړې نو هغه وایي زه خو به نه دې تپوس کوم یاره وی دې جومات ته خو بیا نه راځم دا خو بیا په ما پسې خبرې کوي الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف ترون دا ما تا ته وایي که نه لو تعلمون علم الیقین ته په خبره نه پوهېدې هغه وی چېره بابا و که نه بابا لور له برخه نه ورکوله نو خلقو ورته وی مرې وی دغه ورکه نه هغه وی مړ دې شم نو وی دوزخ ته وی لاړ دې شم از ما چې کوم که بابا لیدلی نو 1 لاک روپو باندې جنګ او هغه ساه ورکو او هغه 1 لاک روپۍ ورنه کړې په هغه ورځو کې